تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول الله صلى الله عليه وسلم جنگ احد کی چکلا تو مسلمانانو باندې تکلیف راغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپلم زخمی وو. د احد د دې جنگي حالاتو اطلاع مدینه منوره ته لاړله. په مدینه منوره کې زنانه پاتې وو، معصومان پاتې وو، کمزوري ضعیف مسلمانان پاتې وو. په زنانو کې هم د جهاد ډېر لوی جذبه وه او د زنانو هم د نبی صلی الله علیه وسلم سره د نبوت والا مینه او محبت و. چې کله په مدینه منوره کې زنانه خبر شولې چې نبی علیه السلام ته هم تکلیف رسېدلی دی او مسلمانان هم شهیدان شوي په تکلیف کې دي، د مدینې نه څه زنانه راووتلې راللې. پاک یو ام عماره وه رضی الله عنها او ام ایمن وه او عایشه صدیقه رضی الله عنها وه او نور زنانه هم دوی سره شامل وي. دوی د احد میدان طرف ته راللې. د احد په میدان کې دوی یو څو کارونه شروع کړل. اولنی کار دا وکړل چې دوی کم خلق زخمیانو د هغوی د اوبو انتظام یې وکړو، ځکه چې انسان داسې په سخت حالت کې وي او د تکلیف په حالاتو کې وي نو هغو ته د اوبو ضرورت وي. دې زنانو په زخمیانو باندې د اوبو څکل، اوبه ورکول دوی ته د دې اهتمام هم زنانو وکړلو چې کومې زنانو نورې هم ورسره راغلې وي. د ام عماره متعلق راځي چې نبی علیه السلام په خپله وایي چې ما ام عماره چې کله وکتله او دا جنگ ګرم و نو ام عماره زما هر طرف ته جنګېدله. که ما به ښی طرف ته وکتل نو هم ام عماره به زما دفاع کوله، جنگ به یې کولو، توره به یې چلوله. که ما به ګس طرف ته وکتل هم ام عماره به وه او په هر طرف کې داسې د لاټو غوندې دا چورلېدله زما نه چار چاپېره او زما دفاع یې کوله. دا ام عماره بیا زخمی شوی ده او چې کوم کس په نبی صلی الله علیه وسلم عبدالله ابن قیمان نومې دی، د هغه په نبی علیه السلام باندې ګزارې کړې وې نو دغه کس په دې ام عماره باندې هم بیا ګزار کړی او ډېر جوور زخم یې د تورې په دې په بدن کې جوړ شوی و او تر آخره پورې د دې په بدن باندې دا زخم و. بیا د دې به ورته ډېر تکلیف و. ام عماره ته بیا نبی صلی الله علیه وسلم ویل ام عماره تا د ما نه ډېره زیاته دفاع کړې ده، ډېر لویه بهادري دې ښکاره کړې. څه غواړې د نبی علیه السلام په ذریعه باندې الله پاک نه چې الله پاک ته دعا وکړم. ام عماره بیا نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله رسوله په دنیا کې خو څه نه غواړم خو په جنت کې ستا صحبت او ملګرتیا غواړم. نبی علیه السلام ته وفرمایل ام عماره الله پاک به جنت کی تا ته زما صحبت نصیب کړي، جنت کې موږ سره به یو ځای. دا مسلمانان زنانه وي. د ام ایمن متعلق راځي دا د رضاعي مور و د نبی صلی الله علیه وسلم په وړوکوالي کې نبی علیه السلام پاللی و، د مور غوندې مینه یې ورسره کړې وه، پی ورته ورکړي، خپل د سینې پی پیس کړي په نبی علیه السلام. دا زنانه هم د نبی صلی الله علیه وسلم د حفاظت لپاره دا هم د احد میدان ته راغلي وه او دې بیا په دې مسلمانانو باندې په زخمیانو باندې وبس کړي. د کافرو طرف نه یو مشرک په دې باندې بیا ګزار وکړلو. دا ګزار په نتیجه کې ام ایمن راوغورځېدله او د بدن صحیح سیخ کاره شوله او چې د کم مشرک ګزار کړی په دې ام ایمن باندې هغه ډېر زیات لویه قهقهه وکړه، ډېرې لویې خنده یې وکړله
د مسلمانانو میندو د مسلمانانو خویندو عزت تم نقصان ورسېدلو په دې ډېره خوشحالي وکړله هغه نبی علیه الصلاة والسلام د هغوی دا خندا واورېدله ام ایمن نفس بیا نبی صلی الله علیه وسلم داغه متعلق فرمایل چې دا کس تاسو کې څوک مړ کوي او بیا صحابه کرامو کې هغه پسې خلک ورپسې شولو او د هغې چې کله هغه باندې ګزار وکړی شولو پخوا به د لنګ استعمال او د پرتوګ استعمال داسې نه او هغه مردار هم کړلی شولو او چې کله په ګزار ویشتی شولو او په ګزار باندې د مسلمانانو طرف نه ولګېدلو لنګ یې ښکلاو شولو او د عورت او شرمګۍ ښکاره شوله او نبی علیه السلام وفرمیل ده پسې اوس خندل پکار دي د بدل اخیستل پکار دي ځکه د یو مسلمان زنانه بېعزتي کړې وه په هغې باندې خوشحالي کړې وه او مسلمانانو ده پسې هم خندا بیا وکړله بیا دی مردار شولو ځکه د یو مسلمان زنانه بېعزتي کړې وه خو دې مسلمانانو زنانو به بیا په زخمیانو باندې اوبه وڅښلې دویم اهم کار دوی دا کړی چې کم خلک زخمیانو په مسلمانانو کې جمدي وو د احد په میدان کې وو هغه دوی بیا سیټ ته کړل غاړې ته کړل چې دوی نور څوک مړه نه کړي دا څوک پرې را نه شي او دریم کار دوی دا کړی وو بیا چې کم کافران په دې میدان کې زخمیان پراته وو د دې زنانو سره به تورې وې نو هغه تورو باندې هغه کافر مشرک په دې تورو باندې علاقه کړ چې کم زخمیانو پاسېدلی نه شو دریم کار د زنانو د احد په میدان کې دام کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا یوه زنانه د مدینې منورې نه را روانه ده او خبر شوې ده چې نبی علیه صلات وسلام شهید شوی دی دا اطلاع مدینې ته رسېدلې وه ځکه ډېرو تعداد باندې زنانه هم راغلې وې بیا د احد میدان ته هغې ته بیا په لاره باندې اطلاع میلاو شوله چې ستا خاوند په دې جنګ کې شهید شوی دی هغې بیا تپوس کړی چې نبی علیه السلام څنګه دی ویل نبی علیه صلات وسلام ټیک دی بیا ورته بله اطلاع میلاو شوې وه چې ستا پلار مړ دی په دې جهاد کې شهید شوی دی بیا هم داسې د غم اظهار نه کوي د نبی علیه السلام تپوس کوي درېیمه اطلاع ورته میلاو شوله چې ستا رور هم مړ دی په دې احد په میدان کې بیا هم داسې د غم اظهار نه کوي د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ متعلق تپوس کوي چې نبی علیه السلام روغ د مټ دی دا د دې مسلمانې زنانه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې محبت اظهار او هغې د نبی علیه الصلاة والسلام چې کله روغ رمټ وکتلو نو هغې بیا نبی علیه السلام تو فرمایي چې الله رسوله ما ته په لاره کې د خپل خاوند د خپل پلار او د خپل رور په ځینو روایتونو کې به رایي چې د زوی د شهادت اطلاع ورته میلاو شوی وه خو هغې زنانه په هغې باندې داسې د غم اظهار نه و کړی هغې ویل څو پورې ما نبي صلی الله علیه وسلم جمدی نه کتلی بیا چې نبی علیه السلام روغ رمټ وکتلو بیا د الله پاک حمد وویلو او نبی علیه السلام ته وفرمایل الله پاک ما ته دومره لوی اعزاز راکړلو زه د یو شهید بیبي یم او د شهید لور یم او د شهید خور یم او زما د خاندان دومره افراد چې دی دا په د احد میدان کې شهیدان شوي او مسلمانان زنانه وي په دین باندې پوهه وي په قرآن باندې پوهه وي اوس خو که داسې ده که د مسلمانانو د کور چرګ هم مړ شي که نه د زنانو ډېر بوره حالت وي خراب حالت وي او دا زمونږ چې رسمونه رواجونه دي ډېر زیات زمونږ په دې معاشره کې چې په کویدنو کې په سنتو کې په ودونو کې په مړو کې په درېمو کې د ومې په د مړي په څلوېښتۍ او دا ټول شیزونه دا د زنانو د وجې نه دي د سړو به دومره دلچسپي نه په دې رسمونو رواجونو کې که چا نه تپوس وکړه لکه دا څه کوې د مړي څلوېښتۍ دې روانه کړي دا څه کوې ته ویل دا بس دا خویندې وې دا زنانه وې سم کړي وې هلکه دا په درېیمه باندې د مړي د آخرت سره کوې ویل دا بس دا زنانه وې او دا بس خفه کېدلې دا هم ځکه وکړلې لکه دا په واده کې دا ډوډ سورناسه کوي یاره دا به دا زنانه دي دا جنکۍ بس دا پروګرام کوي یعنې دا ټولې خرابیانې ګورې دا د زنانو د طرف نه جوړي ولې مونږ ټولو مسلمانانو زنانه د دین لرې ساتلي دي زنانو غریبانو ته مونځ هغه شان نه ورځي قرآن شریف د ناظرین نه دي خبر د قرآن شریف د ترجمې نه دي خبر زنانه د خپلو احکاماتو نه هم نه دي خبر
د زنانو د دین نه دوروالی راغی ځکه زموږ کورونه د رسمونو رواجونو نه ډک شوي دي خپلې زنانه په دین باندې پوهه کول پکار دي په دین بیا څنګه پوهه کوو چې موږ سړي خو اول خبر شو که نه موږ سړو له هم څه نه راځي موږ د دنیا په خبرو ښه پوهېږو په دین خبرو باندې نه سړي پوهېږي او نه ښځې پوهېږي ځکه زموږ رسمونه رواجونه ډېر شولو هغې زنانه په دین باندې پوهه وې د احد میدان ته راللې د فاطمة الزهرا رضی الله عنها متعلق راځي ادام راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم په دې زخم مخ باندې چې کوم زخم جوړ شوی د هغې نه وینه جاري وه علي رضی الله عنه اوبه راوړلې او چې د نبی علیه السلام دا زخم پرې وینځي ځکه یو طریقې کار دا وي چې کله په زخم باندې بار اوبه واړې نو په دې اوبو کې دا یو خاصیت دی چې وینه ودرئ نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې علي اوبه اړولې فاطمة الزهرا رضی الله عنها د نبی علیه السلام د مخ نه دا وینه صفا کوله د اوبې صفا کولې خو هغې ته چې کله اندازه وشوله چې زما د پلار د مخ دا وینه نه ودرېږي بیا یو انډیری غوندې پروت و یو پوزکی غوندې پروت و هغه یې وسېدلو د میزرې غوندې او بیا د هغې نه چې کله ایره جوړه شوله هغه ایره یې راواغېستله یعنې هغه یې سوی شیز د انډیري راواغېستلو پوزکي راواغېستلو او هغه بیا د نبي صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې په هغه زخم کې ولګولو هغې نه پس د نبي صلی الله علیه وسلم د زخم هغه وینه ودرېدله بیا دا د نبی صلی الله علیه وسلم په احد میدان کې بیا چې کله وکتل دا ابو سفیان دی او دا کافران خو تقریبا روان شول نبی علیه السلام صحابو ته ویلو ګورئ نبی علیه السلام ته یو خطر و چې اصلا په احد په دې غر کې ناست یو او دا کافر په مدینه باندې ورنشي زنانه دي هلته مسلمانانو ته وګورئ تاسو چې دا په اوښانو باندې سواره شولو اسونه ورسره تش روان دي که په اسونو باندې سواره دي اوښان ورسره هسې روان دي ځکه که دا په اوښانو باندې سواره وي او اسونه ورسره هسې روان دا مکې ته روان دي دا جنګ نه کوي او که نه په اسونو باندې سواره دي اوښان ورسره خالي روان دي د دې مطلب دا دی دوی د جنګ وسم اراده لري او مدینه باندې حمله کوي مسلمانانو د یواره دوی صحیح کارل او دوی په اوښانو باندې ناستو اسونه ورسره تش روان وو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل بس دا مکې ته روان دي دا دوی جنګ نه کوي نور د دې نه پس نبی علیه الصلاة والسلام دا د دې د ابو سفیان د تللو نه مخکې هسې ابو سفیان یو څو چغې مخکې والې وې په روم د هغې تذکره کړې وه خو نبی علیه الصلاة والسلام صحابي دی عمر فاروق رضی الله عنه د هغه متعلق ویل ما سره د عمر ملاقات وکړي زما د عمر سره خبره ده ځکه چې لرې خلک یو بل نه به لرې نه یو بل ته به نږدې یو بل نه به ښکارېدل به دا خلک یو بل اوازونه به اورېدل ویل چې عمر سره ملاقات کول غواړم عمر فاروق د نبی علیه السلام نه اجازه غوښته هغې ورشه ملاقات ورسره وکړه څه درته وایي چې لاړل د یو بل نه په فاصله باندې ځکه جنګ یو بل سره شوي دشمنانو داسې د یو بل سره نږدې کېدل به ډېر نه خو خبرې به یې د یو بل اورېدلې عمر فاروق رضی الله عنه چې کله نږدې ورغی او فاصله وه نو ابو سفیان تپوس وکړلو عمره هسې رښتیا راته ووایه چې نبي صلی الله علیه وسلم جمدی دی او که نه زموږ چې کومه اطلاع ده چې شهید شوی دی او قتل شوی دی ځکه ابو سفیان ته خو کسان تلي وو چې یاره موږ دا وجلی دی عبدالله ابن جهجه و هغه تلی دی عبدالله ابن قیمه ورته ویلی شي هغه تلی و او دغه شان نور څه کسان تلي وو چې موږ په نبی علیه السلام ګزارې کړي دي او تورم سري ځاروي نو او موږ راغورځولی دی او بس مړ کړی هم دی نو ابو سفیان د دې خبرې تصدیق کولو چې نبی صلی الله علیه وسلم جمدی دی که نه دی عمر فاروق رضی الله عنه ورته وویلو وی نبی علیه الصلاة والسلام جمدی دی او دا ستا خبرې اوري ته چې کومې خبرې کوې که نه دې خبرو نه نبی علیه الصلاة والسلام خبر دی وی بلکل جمدی دی روغ رمټ دی او بلکل زموږ مسلمانانو په منځ کې ناست دی ابو سفیان چې کله دا خبره واورېدله هغه ویل زما نه پلانکي نه چا ورته اطلاع وکړه د هغې نه زیات رښتینې او نیک انسان ته یې بلکل وی ستا خبره ټیک ده زموږ د خلکو خبره اطلاع غلطه ده چې نبی علیه الصلاة والسلام شهید شوی دی دا د هغوی جنګي خبرې وي او جنګي کارونه و چې په دې ترتیب باندې به هغوی خپل کار چلولو دوی بیا مکې معظمې ته روان شولو مسلمانانو کې بیا شهیدان
زخمیان هم ډیرو. نبی علیه الصلاة والسلام مسلمانانو ته به ویلو د خپلو زخمیانو هم غم کوو او د شهیدانو هم غم کوو. نو چې کوم زخمیانو سعد ابن ربیع رضی الله عنه دا د انصارو مشر او زید ابن حارث رضی الله عنه غالبا نبی علیه الصلاة والسلام علیه ته وګوره چې زید ربیع ابن حارث چرته دی، سعد ابن ربیع چرته دی. سعد ابن ربیع وګوره دی چې راغی کتلو سعد ابن ربیع زخمی و، په زخمی حالت کې پروت ولو. نو زید ورته ویلو نبی علیه السلام در باندې سلام ویلی دی او تپوس کوي چې حالت دې څنګه دی. هغه ته فورا تپوس وکړلو ویل چې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه دی، او ورته نبی علیه السلام بالکل روغ رمټ دی. نو سعد ابن ربیع رضی الله عنه ورته ویلو نبی علیه السلام زما سلام وایا او انصارو ته به وایې چې الله پاک به هم چرته هم نه بخي به او ستاسو هیڅ عذر به هم نه قبلیږي چې په تاسو کې یو سړی هم موجود وي او نبی علیه السلام ته نقصان څوک ورسوي. انصارو ته وصیت وکړلو زه خو د دنیا نه رخصتېږم او شهادت مرګ راته نصیب کېږي ځکه چې اخري حالات وي. د خپل ځان ورته اندازه وه. انصارو ته وصیت پرېښودلو چې انصارو ته و چې په تاسو کې د یو سړي هم سترګې رپي که نه چې څوک نبی علیه السلام ته نقصان ونه کړي. دا زید سره دا خبرې کولې. سعد ابن ربیع رضی الله عنه د احد په میدان کې ساه ورکړو، شهید شولو. دغه شان د حنظله رضی الله عنه دا شهید شوی و. په ټولو شهیدانو کې یو حنظله و چې ده ته کافرو څه نه ویلي، مسله ول نه وه کړې. د نورو ټولو شهیدانو مسله شوې وه. مسله وایي دې ته چې غوږونه ترې کټ کړي وي، پوزې ترې کټ کړي وي، سترګې ول رایستلې وي، شونډې ترې پرې کړې وي. د ټولو شهیدانو مسله کړې وه او د ټولو شهیدانو شکلونه رنګونه بدل کړي وو، ډېر په بد حالت کړي وو. یو حنظله رضی الله عنه چې ده ته څه نه ویلي او د هغې وجه دا وه چې د دې پلار چې و د حنظله پلار ابو رافع چې موږ مخکې د هغې تذکره د هغه نوم دی رفیع د نوم یې دی غالبا چې د حنظله پلار دا موږ مخکې تذکره دا انصاري پیر غوندې و، د کافرو ملګری و. د دغه سره د نصراني و ځان نه پیر جوړ کړی و او د دې خلکو سره ډېره عقیدتمندي و د هغوی سره و. نو حنظله خو د روغ رمټو ده ته ځکه سره چې پلار یې ورسره وي بیا پلار خفه شي نو ده مسلې نه وه کړې، ده شکل یې نه و بدل کړی. نو ټولو شهیدانو ته چې شکلونه بدل کړي ډېر په بد حالت باندې و. خو نبی علیه السلام چې کله بیا حنظله وکتلو نو حنظله د ټولو شهیدانو نه یو سایډ ته پروت او روغ رمټو مخ یې نه بدل شوی او د حنظله د بدن نه اوبه بهیدلې. د حنظله چې کم بدن و بالکل لوند خوش شو. نبی علیه الصلاة والسلام بیا د بیبي نه ورله تپوس کړی دی چې حنظله متعلق ما ته معلومیږي دا دې له فرشتو غسل ورکړو ولې؟ بیبي ورته بیا وویلو چې دی دویمه بیبي وه او ورته ویل چې دی خو مخکې بیبي وه، دویمه بیبي وه. ورته ویل د ما سره په بشتره باندې و او چې کله د دې خبرې اطلاع مدینې ته راغله چې نبي صلی الله علیه وسلم مسلمانان سختۍ سره مخامخ دي نو د کټ نه ټوپ کړل بس. او ما ورته وویل چې ګورې په غسل باندې ډېر وخت نه لګي، ته به جنابت کې غسل وکړه بیا لاړ شه. بیا حنظله وویل چې نه بس دا غسل باندې ډېر وخت مانه لګي به. او چې د نبی علیه السلام خوا ته ورسمه او حنظله ډېره تیزۍ سره د احد میدان ته راورسېدلو او د احد په میدان کې د جنابت په حالت کې بیا حنظله رضی الله عنه شهید شوی و. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د بیبي دا خبره واورېدله نو حنظله له فرشتو غسل ورکړی و. غسائل الملائکه به ورته ویل حنظله ته ویل دا هغه شهید دی د ده لپاره باقاعده فرشتو د اسمانونو نه اوبه راوړې وې غسل یې ورله ورکړی دی. اگر چې په شهیدانو کې دا مسله ده د شهید دغه حوالې سره چې کم خلک د الله تعالی په لاره کې شهیدان شي هغه د جنابت په حالت کې وي او که په هر څه حالت کې غسل به نه ورکولی کېږي. شهید کې هر کیفیت کې وي د شهید غسل نشته. اگر ځینو علما وایي چې غسل چې جنابت په حالت کې ورله ورکوي خو حنظله باندې خلک حواله ورکوي خو حنظله نه نبی علیه السلام غسل نه ورکړی، فرشتو ورله ورکړی و. د فرشتو په غسل کې او د مسلمانانو د غسل ورکولو کې ډېر لوی فرق وي. نو مسله دا هم ده چې کوم کس د شهادت مرګ ورته نصیب شي هغه ته د غسل ورکړې ضرورت نشته دی. دغه شان د هغه نه به کپړې هم نه لرې کې. نبی علیه السلام اډر کړی و
چې د چا سره اصلحي دي، ګردنۍ ورسره دي، غشي دي ورسره، تور دي ورسره دي، پیزار پخپو دی، بل څه اضافي شیز ورسره دی، هغه د بدن نه لرې کوي. کمیس او پرتوګ ورته بدن باندې پرېږدي، دا به ترې نه لرې کوئ. د هغوی په بدنونو باندې هغه کپړې نورې پرېښودلی شولې. دا مسله هم ده چې د مړي بدن کتل چې دی، د مړي ټول بدن ښکاره کول او د مړي بدن کتل د مخ نه علاوه دا ګناه د خلکو دپاره. بیا د مړي بدن به خلک نه ګوري. د مړي چې کوم بدن دی، کوم جسم دی، چې کله انسان مړ شولو نو د انسان خېټه، خپې، لاسونه، یو خو عورت دی، د عورت نه علاوه د ټول بدن کتلو ته بیا ممانعت دی. څوک به نه ګوري ما سوا د مخ نه کتلی شي د مړي، نور بدن به نه ګوري. ها د غسل مجبوري ده. او په غسل کې زموږ پښتانه خلک مې ډېر زیات کوتاهي کوي. د مړي په غسل کې زموږ ډېر غلطیان دي او غلطیدار هم که 5-6 کسان مړي ته غسل ته روان، دا غلطه طریقه ده. یو سړی یا 2 کسان مړي له غسل ورکول پکار دي او په تیاره کې ورکول پکار دي چې تیاره وي، داسې بلپونه نه یې لګېدلي. زموږ خلک چې دی په پښتانه خلک به صحابت ډله به ولاړې شي، هلکه راځه ته به چې دا خیرات دی، هلکه راشه که نه ته هم ودرېږه که نه، هلکه راشه ته هم ودرېږه، هلکه راشه خیرات نه دی، یو کس ودرېږه، یو کس ورته ودرېږي اوبه اچوئ او بلې ومږئ مړی. 2 کسانو نه سوا نه دي ودرېدل پکار. زموږ خلک وایي ما ته جید مړي په غسل کې وینا نه وه کړې، داسې خیرات خو نه دی. زموږ خلک بلکل په رڼا کې ورله مړي له غسل ورکوي. د مړي بدن کتل ګناه ده، د عورت نه علاوه نور بدن کتل ګناه ده. مړي ته به غسل مجبوري ده چې ولا غسل ورکوي. د دنیا خلک مه راغونډوه چې راغله که ته هم ودرېږه ته هم راشه، هلکه خلکو د خلک ویناګانې کوي او چې ما ته چې مړی لامبوله ما ته یې ونه ویلو. دا پته نه لګېدم د خلکو ډېر ناخانه خراب عادت د خلکو جوړ شولو. بلکل په پرده کې یو کس او 2 کسونه سیوا، که یو کس ولا غسل ورکولی شي دویم دې نه ودرېږي، که دویم کس 2 کسان غسل ورکولی شي دریم دې ورته نه ودرېږي. د 2 او د 3 نه سیوا کول دا هم زیاتې کوو. په دې کې لږ احتیاط پکار. نبی علیه السلام ویلو دونه کپړې مه لر کوئ په یو صادر کې، بیا نو اضافي صادر یې ورته بیا کړی دی. بهرحال بیا به راځي به چې انشاءالله د کومو شهیدانو ته بیا کفنونه ور اچولی شوي دي. چا کفنونه نه و د صحابه کرامو د شهیدانو. نور هم ډېر اهم واقعات دي. د خپل ځان د ایمان د مضبوطوالي دپاره د دې تذکره کومګه. الله پاک دی زموږ د مسلمانۍ مرګ مترانصیب کړي، د ایمان سره د الله تعالی موږ ته مسلمان مرګ راولي، د بېمانۍ د مرګ نه د الله تعالی موږ بچ وساتي. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا